چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه لشبو کې نشپې روژې نیولې. لسمه ورځ اختر دی روژه نشي نیول کېدلی. نشپې نبی علیه الصلاۃ 19 نشپې نبی علیه الصلاۃ والسلام روژې په دې میاشتې مبارک کې نیولې. نبی علیه السلام د روژې د میاشتې بعد پرله پسې روژې سوای د دغه لس روژې قطعا نه دي نیولې. نبی علیه السلام به یوه روژه نیوله، یا په میاشتې کې درې روژې نیولې، یا به یو خاص ورځ کې یو خاص روژه به نیوله. لیکن دغه سبا چې شروع کېږي ذوالحجه لس شپې، اولنۍ لس شپې 10 ذوالحجه، نبی علیه الصلاۃ والسلام نشپې مسلسل روژې نیولې. ډیر زیات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا روایت نقل کړی دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نشپې مسلسل روژې نیولې. سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه فرمای چې زه په دغه لس شپو کې ورځ قبرستان له ولاړم، ادرې له ولاړم. په ادره کې ما ورته وکتل د یو قبر سره رڼا پورته کېدله. ول زه حیران پریشان ودرېدم چې دا قبر سره رڼا ولې پورته کېږي. و زه په دغه دعا کې هم چې الله رب العزت ما ته دغه راښکاره کړي چې نن په دا قبرستان کې د دې قبر سره رڼا ولې پورته کېږي، نور ولې پورته کېږي. و د غیب سه یو اواز ما په غوږو کې رالی، د اسمانه سه یو اواز ما په غوږو کې رالی. بزرګان د پاره څه مشکل نه دی چې الله سره تعلق جوړي، الله ورښکاره کوي. شاد امام سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې ما په غوږو کې आवाज رالی، په هغه आवाज کې الله رب العزت ما ته پیغام راکړي. دا غیب आवाज ما ته فرمایي چې اے سفیان ثوری، تا که په دغه لس ورځو کې روژې نیولې وای یا ته روژې ونیسې، الله رب العزت به ستا د قبر څخه هم دغه نور پورته کوي. حضرت امام سفیان ثوری رحمت الله علیه ته فرمایي چې اولیاء الله هم دی، غټ بزرگ هم دی، د بزرگانو مرشد هم دی، چې الله رب العزت را تو فرمایل کتا په دغه لس ورځو کې روژې نیولې وای یا روژې ونیسې، کله ته د دنیا څخه ولاړ سې قبر لنو الله به ستا د قبر هم نور راپورته کوي. گویا چې الله رب العزت دغه پیغام عام کړي. کم سړی چې په دغه لس ورځو کې روژه نیسي، الله د قبر نور نصیب کوي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دغه لس ورځو کې مکمل روژې نیولې. 9 ورځې روژې نیولې، لسمه ورځ په اختر. دا د صحابه کرامو بهترین عمل. اور په دغه لس شپو کې زما استاد لپاره خاص عمل، اول خدا شی په ذهن کې یاد وساتئ. دا اولنۍ شپه چې کوم راځي، یعنی زموږ په علاقه کې اوس د هفتې پر ورځ ماخستن څخه شروع کیږي. هر سړی چې دغه ذوالحجه په اول سهار کې د سهار د لمانځه بعد پر مصلی کښېنستی، درود او استغفار یې وویل، اور د الله رب العزت څخه چې هر دعا وغوښته الله رب العزت ور قبلي. دا مجرب عمل دی د بزرگانو، د علماو، د پیرانو. هر سړی چې د دې لس ورځو په اولنۍ سهار باندې د سهار د لمانځه بعد پر مصلی ناستو، درود پاک ووایي، د الله نوم تکبیر او بیان کی، دا هغه بعد د الله رب العزت څخه دعا وغوښتله. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر دعا وغواړي الله رب العزت قبلي. بعض روایت کې راځي چې د ذوالحجه سهار شروع سي، یعنی زموږ په دې علاقه کې د اتوار پر ورځ شروع کیږي. د ذوالحجه سهار چې اولنۍ سهار یو سړی په جماعت باندې سهار منځو کې اور الله ته ناست دی، یاسین شریف هم وایي، د هغه بعد دعا نه وغواړي، صرف پر مصلی ناست دی، الله رب العزت د ټول ګناهونه اور معافوي. یاد وساتئ صغیره ګناه، کوچنی ګناه، کبیره ګناه د لپاره خو توبه ضروري ده.